أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. پدی آیات مبارکہ کی اجابت دے دئی د قول چې د مخ کې آیات کی ہوئی ابعث لنا ملکا، زمن د پاره یو امیر مقرر کا. او د بنی اسرائیلو قباحت هم ذکر گئی چې هغه د خپل نبی قول په خپل رائے سره اغرت کړو. او دا دغه ما قبل تفصیل دی چې کله شمویل علیه السلام بنی اسرائیل ته وی چې بشک الله جل جلاله تاسو د پاره طالوت بادشاہ مقرر کړی دی، لہذا تاسو د اطاعت کوئ او د حکم ماتح جهاد کوئ. ناغوی قالو انا یکون له الملک علینا، وی د پاره په مونږ باندې څنګه بادشاہي شي؟ وی د بادشاہي حقدار هغه خو مونږ یو. نو بنی اسرائیلو ته چې کله هر کله شمویل علیہ السلام د الله جل جلاله حکم واورو، نو پدې کې دا دولتمن خلق چې وو هغه وی طالوت دا خو یو غریب او خوار سړی دی، نو دې څنګه په مونږ باندې امارت او د امارت حقدار کې دی شي؟ او بل دا چې طالوت په بنی اسرائیلو کې نه دی، اصل کې په خاندان د یعقوب علیہ السلام کې درې ډلې وي. یو تبوی سبت النبوت، او پدک کې نبوت را روانو، او دا اولاد د لاوی بن یعقوب، او دویم پاغی کې سبت المملکتو چې هغه ته به بادشاہي ملاوي ده، او دا اولاد د یهوذا، او دا طالوت چې ونه دې په دې دواړو کې نو، او دې په دې سبت العوام کې او په دې درېمه کې دا د اولاد د بنیامین نو. نو دا طالوت دې بسنګ په منګ باندې بادشاہي کوي. نو الله جل جلاله داغه جوابونه ورکړل او په دریو طریقو سره جواب ورکړ. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله په دریو طریقو باندې جواب ورکړي. نمبر 1 دا انتخاب الہی دے، انسانی نه دے، لہذا تاسو خپل عقل او رائے د دې په مقابله کې م پیش کوئ. او دویم تاسو چې د امارت او مشرای کوم معیار مقرر کړی دی
چې امیر به هغه څوک چې مالدار وي او د خاندان امارت سره به تعلق لري، نو دغه اصل معیار نه دی، بلکې د امیر د پاره دا دو صفتونه پکار دي چې امیر جوړیږي بادشاہ جوړیږي، نو داغه د پاره دو صفتونه پکار دي، یو فراخی د علم د دین او د سیاست، امیر سړی به آغی چې اغلا الله علم ورکړي علم ورسره، او دویم زیادت د شجاعت او جسمانی قوت چې بهادر ډیر زیاتی الله ولا قوت ورکړي جسمانی، دا دواړه صفاتونه په طالوت کې زیاتو، او دریم حکومت او امارت د الله په اختیار کې دي، نو هغه چې چاته ورکړي نو دا هغه خو خدا چاله داغي د اعتراض حق نشتا. کله چې بنی اسرائیلو دا خبره واوریدا نو شمویل علیه السلام ته وی چې یو بل څه دلیل او نخه د امارت د طالوت د پاره وخایا چې زمونږه پزړونو کې هیڅ شک پاتې نشي. نو شمویل علیه السلام دوا وکړه، نو الله بل نخ ښکار کړه چې ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت، دای ورته نخ خودلا. وقال لهم نبیهم، او اویل دوی ته نبی د دوی چې هغه شمویلو یا شمعونو او یا یوشع ابن نونو. وقال لهم نبیهم، او اویل دوی ته نبی د دوی ان الله چې بشک الله قد فتحقیق سرا بعث لكم ای اقام لكم، بعث لكم مقرر کړي دي لكم ستاسو د پارا طالوت ملکا، طالوت بادشاہ. او دا طالوت د انتهایی د غریب خاندان سره تعلق او تفاسیرو کې درې الفاظ درې لفظونه د لپاره استعمال شوي دي. یا کان دباغا د رنگسازو دبا رنگسازی کولا، کان ساقیا یا دیو چې دبا خلقو له وبوړي ټپکې بیړه کې کړو د خلقو کورونو ته بیوړي، کان راعیا یا دیش پونکیو د ګړو سرهونکیو، نو د چا ګړی او بیزی او خان هغه به سرولو. انو د دینه دا معلومه شوه چې یو سړی ته کومه مزدوري ملاویږي نو هغه ولا کول پکار دي، چې کومه جایزه مزدوري ده هغه ولا کول پکار دي، پاغي کې شرم نه دی پکار. طالوت ملکا، طالوت رحمت الله علیه بادشاہ. قالو ویل دوی بدی بنی اسرائیلو انا یکون له الملک، دا انا نفس چه فیل راشی نو انا اغزی پا مانا دا کیف سری. قالو اوی دوی دی بنی اسرائیلو انا یکون له الملک، چه سنگ بشید دد پارا بادشاہی علینا پا منگبانے، زکدا خو فقیر دے او فقیر با من سنگ بادشاہی گئی. ونحنو احق، او منگا سیات لاحقیو یعنی منگا مالداریو، بالملک دا بادشاہی لائق ہو منگیو. منہو ددنا ولم یعت سعتا من المال، ندور کلی شوی پراخی دا مال، بل دا خو غریب سڑے دی. انو دے سنگا پا منگ بانے بادشاہی گئی دا نصب مقابلہ کی چکل قیاس شوی دے، او چا دا سے کڑی دی دا نصب مقابلہ کی قیاسون کڑی دی نو آغا دا شیطان رور گرزی دلے، لکہ شیطان میں خلقتنی من نار و خلقتو من تین. انو دا سی دیم ہوئی اللہ رب العزت تباہ و برباد کرد. ونحنو احق، او منگ زیاد لائکیو دا بادشاہی منہو ددنا ولم یعت سعتا من المال، ندور کلی شوی پراخی د مال. قال ان الله اصطفاه، ویل دغی وقت نبی چی شمویلو ان الله اصطفاه، بشک الله ورکڑ دے دا طالوت.
اختاره نو دای وهبی وجدا چې الله وهبی وجه ذکر کوي ان الله اصطفاه ورکړه دې دا طالوت رحمت الله علیکم پتاسو وزاده او زیاتی ورکړه دتا بسطتن فراخی یعنی پراخی ولا ورکړه دا وزاده بسطتن او زیات پراخی ورته ورکړه دا فی العلم پوها کې په علم کې والجسم او جسم کې نو د بادشاہي د بارا یو علم وکار دی چې بادشاہ هغه به جوړیږي نو هغه ته په هر یو شی باندې علمي د قران او د سنت د علمنا داغینه بواقفي او زمون د پاکستان بادشاہان هغه له قل والله واحد نو ورسي ای غریبانان خو په دین پويږي چې مستویل کی فی العلم والجسم بادشاہ او امیر چې جوړیږي نو هغه به د علم نه واقفي نو وزاده بسطتن فی العلم او زیادی فراخی ورته ورکړې وا فی العلم په پوها کې فی العلم نو دا کسبی وجه شو کله چې کمانډر او جرنیل او بادشاہ او امیر هغه جوړیږي نو داغه د امور او د حرب د جنگ باندې به د هغه چې د پوره عبور حاصلي لکه دې ځای په تفسیرونه وایي فی العلم ای العلم علم الحرب د جنگ د میدان داغه نه بده واقفي او هغه داغه علم باور سره والجسم او جسم کې نو دی طالوت رحمت الله علیه له دواړه الله رب العزت ورکړي والجسم د جسم نه مراد امام قرطبی وای کانت بکثرت معانی الخير والشجاعه چې بہادر بډیر زیاتی چې کمانډر جوړیږي او امیر جوړیږي نو هغه سړی هغه کې به شجاعت ډیر زیاتی یا والجسم د جسم نه مراد څه دی وزیادت الجسم مما یهیب العدو چې دومره خپل جسم او دومره مضبوط جسم به چې بس دشمن څنګه ورته ګوري نو بس هغه بدن یره کې راځي والجسم او دک شانتی دا ترغیبات او دا تعلیمات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه لور کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه ته دا علمونه د جنگ دی ورته خودلیو لکه د خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک راضی دومره لوی علم الله په جنگ کې ورکړو چې کله په موته کې په جنگ موته په میدان کې ولاړ دی د شپې نه خپل فوجیان او خپل کمانډران هغه چې نو ځای په ځای باندې کړل چې کمی کمی ډلې وي نو ولګید نو یو ډله یو ځای تکړه او بلې بل ځای تکړه چې کله کافر او قتل کم جاسوس چې راغلیو نو هغه لاړل او خپل ملګرو ته وی ګوره پتا سبانه نور چې نور فوجیان راغلي دي او هغه سره نور کسان او نور ملګری ور سره راغلي دي حالانکه اک کسانو خو چون کې خالد ابن ولید رضی الله عنه د یو ځای نه بل ځای ته کړو نو پاغي باندې دومره روب راغی چې هغه لاړل او خپل ملګرو ته وی ګوره نور کسان راوستي دي او خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک حافظ ابن کثیر رحمه الله وی دومره لوی با دومره با د جهاد په میدان کې خوشاله چې وی فرمایل به چې زه د جهاد په میدان کې دومره خوشاله یم چې دومره به هغه سړی خوشاله ني چې کله پړومبای شپه باندې د خپلې بیبي سره ملاقات کوي او زی وی زه به د هغه نه زیات وی په میدان جهاد کې خوشاله یم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د جنگ دا طریقې د خودل خپل صحابه وتا فی العلم والجسم پپوها کې والجسم او په جسم کې والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورکوي بادشاہي من یشاء اغه چاته چې خوښي والله واسع علیم او الله فراخ فضل والده
علیم او پوه دے پا اہل دا اغی چی سوک اہل دے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت وقال لهم نبیهم او اویل دویت نبید دوی ان آیت ملکه چی بیشک نشانی دا بادشاہی دا طالوت رحمت اللہ علیہ اغداد ان یأتیکم التابوت چرا بشی تاسو تسندوک فیه چی پدے کے با سکینتون پاغی کے با دزڑ تسلیوی فیه چی پدے کے دزڑ آرام بوی من ربکم د طرف درب ستاسونا و بقیتن او سباقی پاتی شوی تبرکات بی مما دا آغسی زنونا ترکا چپری خودیوی آل موسیٰ آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل هارون و آل دا هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ چراوڑی بے پرشتے چراو چتکڑی بے آغا پرشتو ان فی ذالکا بے شک پدے نشانے بے شکا پدے کی نشانے دا لکم ستاسو دا پارا اللہ وی پدے کی نشانی دا ستاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو یقین کون کی نو دیزے کہ وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت پدے تابوت کی بسی نو پدے کے مختلف اقوال او فیہ سکینتن پدے کے مفسرین وی امام ضحاک رحمہ اللہ امام الکما اغوی پدے تابوت کے او پدے صندوق کے ہیت تورات پدے کے تورات پروتو خو بیا دا جالوت دا بیا پزور باندے دا مسلمانانو ناغستے ہو او بیا چکل دا واغستے ہو انو بیا پاغی بانی پورا چرے نو زور لگی دلے او پاغی بانی پدے کی شکستون بیا دیر زیاد راغلی اللہ رب العزت بیا اغا طالوت رحمت اللہ علیہ اغیتے بیا واپس کو او فیہ سکینتن دا دین دا معلوم شوا چی پا قوم کے مجاہدین شتا پا قوم کے دا اللہ جل جلالو کلام شتا قرآن شتا نو پا آغی کے بسکونی پا آغا معاشرہ کے بسکونی چی پا کمل کے مجاہدین شتا پا کمل کے دا اللہ دا قرآن قانون شتا و دا اللہ قرآن شتا نو پا آغی کے بسکینوی تسلی بیزرنو دا او پدی زیبانے مدارج السالکین کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی چکم یو سڑی تا زڑی بالکل تنگی من خونان سبا چه زڑ تنگی نوی زڑ میں دیر زیاد تنگو نوی ٹی وی تکین آستما و ڈش تکین آستما نو پدی سر ماوی چه پدی سر با میں زڑ تا تسلی ملاوشی حالانکہ د گناہ په کارونو باندې زړونو ته تسلی نه ملاويږي زړه به ته تسلی چې ملاويږي هغه په ذکر او اذکار سره د قران په تلاوت سره په عبادت سره او بازی وای پلار می بیمار دی او ډیر زیات چې نو غمجنیر ټیمه نو یې پلار لا می ټي وی او ډیش می ولراړ چې دی ته ګوري حالانکه پدې کې زړونو ته تسلی نشتا د زړونو تسلی هغه په قران کې ده قرآن کے او ذکر و اذکار و عباداتو کے اللہ رب العزت دزرون و تسلی خدا مدارج السالکین کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی پا قرآن کریم کی دا سکینت انٹکے پشپگو آیاتونو کے ذکر دیں شپگو آیاتونو کے دا سکینت انٹکے راغلے دیں نو کچاتا دزرڑا پریشانی او دزرڑا خبگانی نو ایسوک چی دا آیاتونا ہوئی اللہ رب العزت پہ دزڑ پریشانائی اغب ختمی یو دا آیات مبارکہ دے یو دوین نمبر پا سورہ توبہ کے 26 نمبر آیات رازی او بیا سورہ توبہ کے 40 نمبر آیات دے او بیا پا سورہ فتح کے 40 نمبر آیات او بیا سورہ فتح کے 18 نمبر آیات او بیا سورہ فتح کے 26 نمبر آیات
دا شپږ آیاتونه چې څوک وایي الله رب العزت په د زړه پریشانی هغه به ختمي او وای دا ما د خپل شیخ ناوریدلی دي د شیخ نوم د حافظ ابن تیمیه رحمه الله وای ما دا هغه ناوریدلی دي او هغه بیا حافظ ابن قیم رحمه الله وای په دې باندې ما ډیره زیاته تجربه کړې ده الله رب العزت ورسره د زړه پریشانه ختمي نو پکار د چې دا آیات مبارکه او ورسره دا نور آیاتونه چې چاته د زړه پریشانی داغي د پاره دا ډیر لوی مجرب عمل دی فيه پدې کې سکینۃ د زړه تسلی او آرام دی مر ربکم د طرف درف استاسنا وبقیت او سباقی پاتی شوی تبرکات مما د اغسی زنونا ترکا چې پری خودی دی آل موسی علیہ الصلوۃ والسلام او آل هارون علیہ الصلوۃ والسلام تحمله الملائکه چې راوړي به فرشتي ان فی ذلک بشک پدې کې نشانی د ستاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچریتا سو یقین کوونکی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم انا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث اسلم لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين الا زمن گناہوں معاف کی صغیرہ کبیرہ کارا شکر ذکر گناہوں معاف کی اے اللہ تو مسلمانوں کو گناہوں معاف کی الا مطلوب کامل ہدایت نصیب کی تمام عالم کامل ہدایت نصیب کی الا صبر بیماران دی کوروں کے اسپتالوں کے اللہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کی الا صبر د دنیا نے ایمان په حالت کې تللی دي الا قبور منور معطر کې جنت الفردوس کو اعلی درجات ورکړي الا د ټول مسلمانانو پریشانه ختم کی مصائب ختم کی الا حاجات کو د خپل در نه پوره کی الا بے روزگار ته حلال روزگار نه ورکړي الا چاته د ورکړي دی پکې برکتونه پیدا کی الا من هر قسم حرام نه الله پاک بچ کی الا چا د چا کورونه نشته الله خپل کورونه ورکړي الا د ټول مسافر ته حامی او ناصر شي اے الله سمره الله پاک به اولاد دی الله تعالی نیک عمل صالح اولاد ورکړي الا چاته د ورکړي د مور اولاد تابعدار د مور اولاد نستر او اخوانه جوړي الا من ټول ناراضي شي چې راضي شي بیا ناراض مشي څو پوری راضي شي نه هغه پوری مرګ مراولي چې مرګ راولي الله مرګ شهادت نصیب کړي د مرګ وخت مداسیم کړي لا اله الا الله محمد